بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روایت نقل کی چې زمونږ نن دویم سبق ته د ریاض الصالحین او په هغې کې اولنی روایت د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې هغه تعلق ساتو د انما الاعمال بالنیات سره، یعنی د عملونو دارومدار هغه په نیتونو باندې دی. او د هر حدیثو کتاب چې شروع کیږي د هغې په ابتدا کې دا حدیث ذکر کوي. د هغې اصل وجه دا ده چې طالب د حدیثو یا طالب د علم چې دی نه هغه به څه کوي، خپل نیت په خالص کوي. دې ځای کې دویم روایت د مور ابۍ نه راخلي چې هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خپل نوم عایشه دی او لقب صدیقه او د پلار نوم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او کنیت ام عبد الله او د مور نوم زینب او د دې پیدایش د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله نبوت ملاوېدو د هغې نه 4 کاله وروسته شوی دی. دا ډیره قابله او ډیره ذهینه وه او دا چې د دې فضیلت په عامو زنانو باندې خو عام دی، یعنی په هر زنانه باندې دې ته فضیلت حاصل دی. او په ام المؤمنین په امهات المؤمنین باندې چې دینه پاغه باندې د دې خصوصي فضیلت زکه دی بویل چې الله رب العزت زما بارکی قران کې آیتونه نازل کړي دي او دا د دې د حقانیت او د صفاوالی یو پہچانه. او د په غزوه احد کې هم د نبی علی السلام سره شریک شوی ده او په غزوه بنی مصطلق کې هم چې هغه واقعه په سوره نور کې ذکر ده چې تاسو ته راځي په قران په ترجمه کې چې کله دی راتله او دی په لار باندې پړاو واچو او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه مہر ورکش او دا غي نو ورستو هغه مسلې دا ټول مسلې به ال ذکر کیږي قران کې دا غي په تفصیل سره. او ټول روایت د دین ډیر زیات روایت چې دی هغه منقول دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اجتماعیت ټول بیبیان یولس او جمع شوي چې دی هغه نه هوي. بعضی خلک هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې فرمایي چې دا دومره زنانه دولې کولې. د دې کې دا ډیر حکمتونه یو حکمتونه داو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام 2 قسم زندگی و. یوې زندگی تعلق ساتو د کور سره، ایو قسم زندگی هغه دا و چې د کور نه بهرني امور. نو کچری یو زنانه به ناغي شاید چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه داسې دومره روایت نه منقول کړي او دومره خبري هغه نه را نقل شوی لکه څومره چې دې نه هوړو هر یو مختلف را نقل کړي او بهر زندگی چې دا ناغت صحابه را نقل کړي ده. نو د دې وجه نه یو وجه دا هم خودلې ده. دویمه وجه هغه دا هم خودلې ده چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یا دا نور بیان چې نبی علی السلام کړی دي نه دا تاسو وګورئ عموما چې کړی دي هغه کونډې کړی دي، خو یو عائشه رضی الله تعالی عنها چې کونډه نه دا ماشوم او دا نور بیان چې څومره کړی دي دا د هر قبیلې نه جدا جدا هر یو قبیلې نه کړي. نه پدې کې حکمت هم ده که تاسو وګورئ چې کله وسړې د چا زوم وګرځي زموږ عرف کې هم او دا د عرب هم نه په دې زوم باندې بیا خلک ننګ کوي وای هر څه چې د زوم خو مې دی کنه وای د لور خاون خو مې دی کنه یا اوخه خو مې دی کنه یا د تر د لور خاون خو مې دی کنه. نو الته قبیله بیا په دغه قبیله ننګ کو نه چې قبیله زیوا شوي نو الته د نبی علی السلام قوت مضبوطیدل او د اسلام قوت مضبوطیدل او د مسلمانانو حاکمیت راتل. نو دې ځکه دغه د عائشه رضی الله تعالی عنها دغه بل خبره دا چې ما تاسو روایت تر نقل لی نو د دینه 2210 حدیث منقول دي. 2210 حدیث منقول دي. 147 باندې
یو سل او وصل ویخ روایت داسې دي چې امام بخاری او امام مسلم په اتفاق کړي چې دا صحیح دي او دا برابر دي او دا چې وفات شوی ده امیر معاویه رضی الله تعالی عنه امیر معاویه رضی الله تعالی عنه خلافت او اخره زمانه و او پروجه کې او 58 هجری و او د شپې دا وفات شوی ده او بیا په جنت البقیع کې دغه شوی ده او قبر مبارک موجود دي دا هغه زنانه دا وی چې نبی علیہ السلام قالت وی دا عائشه رضی الله تعالی عنها قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلي دي فرمایلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یغزو جيش الكعبه چې حمله به وکي یو لخر جيش لخر ته ویل کی الکعبه ته په کعبه باندې اراده به یو لخر د کعبه د حمله کولو کی چې کله دا اراده وکي نو فاذا كانوا پس دی چې کله نږدې شي دی شي بيداء پاغه چټل میدان کې بيدا مقام تر ورسي من الارض د زمکنا چې کله دغه مقام تر شي او دی تر ورسي يخسف دوبه د زمکه به راکاږي زمکه به سګي را به کاږي خسفه يخسفو په معنا پړنا راخ کودل سیرول نظمکه چې دینه د خسف کې دا سړی راکاږي زمکه بصیری شي دی براکاږي باولهم اولنی دی دوی واخرهم او رستنی دی چې کوم اولنی ورسنی ټول براکاږي عبارت ته ان ټول لخر براکاږي نو عائشه قالت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای دا سوال کوي چې قلت ما اوه چې یا رسول الله اے د الله رسوله کیف يخسف سرنګ براکاږي باولهم اغه اولنی دی دوی واخرهم ورسنی نه دا ټول جماعت په څنګه راکاږي ټول جماعت خو غلط نه کنه نو فیهم پدې کې به اسواقهم اغه بازار ولا خلکم وي یعنی دکانداران به وي چې دا لخر به په حمله لراغلی خو بازاري خلک به کې دا سی چې هغه به سودا د تجارت په غرض راغلی د جنگ په غرض به نه راغلی ومن لیسهم او هغه څوک چې نبوي منهم د دوینه بعضی به داسې وي چې هغه به د دوینه هم نه وي لکه چا په زور روستي یا به د پیغور د وجنه د سوجنه به مجبور شوی راغلی وي ابه بګیم نه غو مجرمان نه دي مجرم هغه دی چې هغه قص کړی دی او په دغه لخر کې راغلی دی نه دغه مجرم دی ندی براونی نو فیهم اسواقهم او وی په دې کې هغه دکانداران چې راغلی وي په غرض د تجارت باندې یا به وی په دوی کې هغه بازاري خلک ومن او باز ليس منهم نبوي د دوینه باز به د دې خوشاله او د رضامندیا نه نه قال نو النبي عليه الصلاه والسلام يخسف باولهم واخرهم چې بیا به هم راکاږي بیا به هم سکی زمکه بیا هم اولنی او اخرینی یعنی ټول به بیا راکاږي ثم يبعثون على نياتهم نو بیا به الله دې پورته کی په خپل نیتونو باندې به سکی دی به پورته کی یعنی معلومه شو حدیث مبارک نه چې عذاب دنیوي راځي نه دا په کافر باندې او مسلمان باندې یو شانتي راځي یا په یو محله او په یو ځای باندې رااله باغی کې مسلمان هم دی او کافر هم دی یا ګناګار ظالم جابر هم دی او مسلمان هم دی لیکن عذاب راغی نه چې کله عذاب راغی اوس دغه عذاب چې کله دی باندې راغی نو دا ټول لاړه ختم شو نو اوس چې کم نیکان دي ابد د قیامت په ورځ باندې شي جدا کړی شي او کم چې بدان دي هغه لاړ شي جهنم ته دا غي ته به سزا ورکړل شي د سزا مستحق دي دی هلاک شو نه دی وجنه ځکه چې څوک عذاب ټول راشي نه دا ټول به هلاکیږي او د قیامت په ورځ به هر یو سړی په خپل نیت په اعتبار پاسي که یو سړی رښتیا د تجارت په غرض راغلو او تجارت کړی دی او تجارت نه وکړو نو بیا چې دی راغله دی او د جنگ لنه راغله او دغه هلاک شو تجارت او د خپل مقصود او مقام ته ونه رسید دې ځکه چې دی هلاک شو د قیامت په ورځ باندې د مجرم نه دی د مجرمانو سره نه یا دغه رنګ بل یو سړی د ماته استوي چې د دین نه دی او ظلم نه غواړي چې ما د شر وکړي هغه په دغه نیت باندې پاسي او چې کوم د شر په نیت او د جنگ په نیت او د خانقاوي د عدم یا دغه پورانولو په نیت راغلی نه هغه بس کی هغه به هلاک شي په خپل نیت باندې شي ځکه شاعر وي اس دل पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है وي په هغه ځل باندې د الله رحمت وي چې داغه د حالت وي چې एक बार خطا हो जाती है 100 बार ندامت होती है چې یو پیرته خطا وشي نسل پیری په صحیح پیمانه بعض خلک ګناه کوي خو پیمانتیا په نه اختیاري او بعض خلک داسي وي چې هغه ګناه ته وشي ګناه کیږي د انسان نه ګناه پیدا کړی چا ده الله پیدا کړ نه چې ګناه الله پیدا کړه
نو دا ګناه کېدل دا یو امتحان دی، امتحان کې واقع شي نو سکه واستغفروا ربکم انه کان غفارا. تاسو طلب د بخنه وکي، الله پاک بخون کې مهربان دی. نو بخي خو وته حل چې ته ګناه خو وکي کنه، نو ګناه وشي نو د ګناه نه توبه وستل، استغفار کول. بل روایت ته د مور بینه عائشه رضی الله عنها، وان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ویل نبی علیه او فرمایل نبی علیه السلام لا هجرت بعد الفتح، کله چې فتح مکه وشو نو فتح مکه نه ورسره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې نبی علیه السلام فرمایل چې نن بعد څه نشته، هجرت نشته، هجرت بنه کیږي. هجرت په معنا د پریخودلو سره پرون منګه معنا کړو، یعنی یو سړی د دې ځای نه لاړه بل ځای ته د ځای پریخود ته ترک سر راځي، ترک وطن، وطن پریخودل، علاقه پریخودل دا بنه د فتح مکه. ولکن جهاد ونیت، ولکن جهاد ونیت، لیکن باقی به وی جهاد او نیت د جهاد، د جهاد نیت به هم باقی وي او جهاد به هم سوي باقی وي. اوس جهاد معنا یو خو عام معنا قتال لې چې یاره د قتال به عموما جاری وي، نو بعض علما هم دغه ظاهري معنا اخلي چې سبق ظاهرا به جهاد به جاری وي تر قیامت پورې به یو ټولګه د مجاهدینو موجودي، لازم کې کونه کونه کې به موجودي. او یو دا دی چې کم محققین وایي چې نه، جهاد نه معنا مراد دلته کوشش د دین د پاره دی، هغه که په تور سره وي، که په قلم سره وي، که په تحریر سره وي، که په تقریر سره وي، په هر څه سره چي وي، نو دغه جهاد به جاری وي. او الحمدلله د وسه پورې دوه جهادونه جاری، دوه جهادونه کاغه د افغانستان اسلامی امارات ته هغه هم د توري او د تلوار په زور باندې کوي، او کاغه د پاکستان یا د نور علما دي هغه په قلم او تحریر سره کوي. الحمدلله دوه طرف ته جهادونه زدي شروع دي. لکه نن تاسو ولدا چې په خپل سومره 45 دي 48 ملکونه سوکړو سره راوړو چې یو کوک طالبانو ته په سر کې خود، اخره کې هم بیا سوکو د طالب قوت او د مولا قوت همونو چې دا هم سوک دیخه بیا دا سونه وي چې هر د زره خو اټمی قوت او اټمی طاقت اغه نشته. نو دای هم ظاهره ک نو و اذا استنفرتم، او هر کله چې تاسو ته راوبل شي جهاد ته نو فنفروا، په بیا وزي بیا جهاد لزي. نو جهاد کې ما تاسو ته یو خبر یاد ساتئ، بعضی خلک جهاد لوزي د هر سړی نه سړی ته نه ګوري، پټکې به تړل خولي ګیره پرې خو دی وای زی جهاد کو الګ ته دا اول وګوره دا جهاد په صغرس کیږي، د دې جهاد مقصد څه دی، ستانس بالعين څه دی، ستا کار څه دی، ته په کم میشن باندې روزي، ستا میشن به معلومول غواړي ورستو بیا د جهاد اعلان کې. دا څه بنئ هر سړی باندې را پاسي. اوس مثال په تور یو سړی د ځکه ناشته حق کولی ګیره پرې خو د پیر د صوفي دی هغه را پاسه چې الګ سکو jihad کو ولې الګ د دې خلاف کو دی خلاف نه دا بنکه ځکه ستا مخه ته یو ملکی قوت خپل موجود دی، خپل ملکی نظام موجود دی، دا به بیا امن او امان خرابې، دا به بیا jihad نکه. نو jihad اعلان ما تاسو ته ویلو چې بچای وخت پکې، نو دې ځکه ما تاسو ته وی چې کله د اعلان د jihad وشي نو بیا وتلی خدا په هغه وخت کې چې کله jihad فرض عین نشکله jihad فرض عین نو وینا بکیږي. نو دې ځکه ما تاسو ته یو مسله چې لا هجرت بعد الفتح، چې نن هجرت نشته، نو سمانه چې څوک به هجرت نه کوي، نو هجرت یو په هغه وخت کې فرض، مکه کې زور شروع شو د مکې نه وتل چې دا فرض شو، صحابو ته حکم وشو چې تاسو اوزي، نه چې دغه وشو نو د دین ورستو فرضي هجرت نشته، فرض هجرت نشته چې څوک د مکې نه مدینه ته لاړ شي، مخصوص دغه د مکې هجرت ته ځکه چې مکه دارالاسلام وګرځید. یا دویم اوس بعضی ځکه هجرت کولی، لکه مثال په تور دینه دا مثلا معلومیږي یو سړی د یو علاقه کې موسیږي او هغه علاقه کې د دین خلاف سازشونه شروع دي، د په دین عمل نشي کولی، اسلام طرف ته نشي راګرځیدي، نو بیا به دې سکی دی بیا هجرت په د باندې واجب ته چونکی ځکه خپل ځان خو بچ کی کنه، خپل دین خو بچ کی، خپل ایمان خو بچ کی، نو چې کله دا نه کیږي نو د دینه بزان ساتي. استګه ودا بل روایت په جوړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.